बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्ही क्लास के मोमेंट स्टडी को कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और द्वेम नंबर टॉपिक बबल स्टडी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द पर कम कंडीशन जमन सर शर्त हुई और बबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बमंग सतवाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम हम دا تاسو ته ډیسکس کړم چې ما یو جنرال ریاکشن هغه سره دا زمونږ سره یو ریاکشن دی نایټروجن ریاکشن کې د چا سره د هایدروجن سره ریاکشن کې او دا زمونږ سره امونیا جوړي نو چې امونیا جوړي نو دا زمونږ سره د اولنی ته لکه دا کم دوانه چې په خپل منځ کې کم ریاکټ کوي دته موږ څه وایو دته موږ ریاکټن وایو دا ریاکټ کوي یعنی هایدروجن ریاکټ کوي د نایټروجن سره او دا موږ له څه جوړي امونیا جوړي NH3 جوړي نو دا زموږ سره ریاکټنټس دي او دا زموږ سره پروډکټس دي نو چې کله زموږ سره ریاکټنټ پروډکټس ته کنورټ کیږي او پروډکټ ریاکټنټ ته کنورټ کیږي نو دا یو سټیج برازي چې په هغه سټیج کې با د ریاکټنټ کم سپیډ وي د دې چې کم سپیډ وي نو هغه به د دې پروډکټ چې کم سپیډ وي دا هغه به برابر شي نو چې کله برابر شي نو هغه سټیج ته بیا به موږ کم سټیج وایو اکویلیبریم سټیج یعنی دا ریاکشن به بیا په اکویلیبریم سټیج کې وي اکویلیبریم کې به وي اوس د دې اکویلیبریم دپاره زه کنډیشن وایم ما 5 کنډیشن لیکلي دي د اکویلیبریم دپاره چې آیا زموږ سره اکویلیبریم فرض کا زه دا کنډیشن واخلم نو په اکویلیبریم باندې بس اثر پریباسي او کنه پریباسي او که فرض کا اثر به پریباسي نو څه چل بکی فرست اف آل اولنۍ خبره چې کله اکویلیبریم یو ریاکشن وي هغه اکویلیبریم گین کوي نو دا غیر لپاره اولنۍ خبره شرط ده چې زموږ سره به داسې وي دا به زموږ سره ریورسیبل ریاکشن وي څه به وي ریورسیبل ریاکشن وي نو دا زموږ سره ریورسیبل ریاکشن دی ریورسیبل ریاکشن ٹھیک شو دا زموږ سره ریورسیبل ریاکشن دی نو په ریورسیبل ریاکشن کې به اکویلیبریم اسټابلیش کیږي چې کله ریورسیبل ریاکشن نو یعنی ایریورسیبل ریاکشنونه اکویلیبریم باندې اسټابلیش کیږي فرست نمبر پوینټ دا شو سیکنډ نمبر پوینټ وکړه دا دی که فرض کا دا کوم ریاکشن چې موږ کوو نو دا ریاکشن خو موږ په یو سیستم کې کوو خو هغه سیستم به څه پکار وي هغه سیستم به کلوز پکار وي که فرض کا کلوز نه وي پکار نو بیا هم زموږ سره دغه ریاکشن ریورسیبل ریاکشن زیات نشي کېدی ځکه چې کله پروډکټس جوړ شي نو فار ایگزامپل دا ریاکشن ما تاسو ته لیکلی دی دا ریاکشن کمباین شي پروډکټس جوړ کړي نو تاسو دې خو وګورئ که فرض که زه هغه سیستم راواخلم هغه سیستم زموږ سره اوپن سیستم وي کلوز سیستم نه وي یعنی کلاو وي اوپن وي د پاسه به کور نه وي نو دا ریاکشن خو زموږ سره په ګیس فارم کې دي نو چې په ګیس فارم کې دي نو تاسو وایئ چې دا به ریاکشن وکړي ګیس خو بیا اوټ کېږي دغه سیستم نه دغه سیستم چې کوم یو څیز اخیستلی که هر یو څیز موږ اخیستلی نو د هغې نه به راګیس بهر ته راوځي نو بیا زموږ سره هغه ریاکشن نه کېږي ځکه زه دا وایم چې فرست اف آل ریورسیبل ریاکشن اینډ سیکنډ ون زموږ سره څه شی دی چې کلوز کنټینر یا کلوز سیستم به زموږ سره دا ډېر زیات اهم وي فرست نمبر کنډیشن آف اکویلیبریم دا دی concentration of reaction and products چې کله د ریاکټین اینډ پروډکټ کنسنټریشن څه وي سیم وي نو زموږ سره به اکویلیبریم څه وي قایم وي لکه د دې خبرې مقصد دا دی ما تاسو ته دا خبره وکړه چې زموږ سره دا ریاکټین دي دا پروډکټس دي چې د دې کم ریاکټین دی د دې کم کنسنټریشن دی او د دې پروډکټ کم کنسنټریشن دی دا په خپل منځ کې کانسټنټ نو په ریاکشن یعنی په هغه اکویلیبریم باندې چې دا کم ریاکشن اکویلیبریم گین کړی دی په دغه اکویلیبریم باندې بس اثر نه پریواسي فرست نمبر پوینټ زه بیرته الټه ویم لکه ما تاسو دا خبره وکړه چې کنسنټریشن فرض که کانسټنټ وي ریاکشن هم کانسټنټ وي پروډکټ هم کانسټنټ وي نو په دې ریورسیبل دا کم ریاکشن چې دی دې چې کله اکویلیبریم گین کړی دی نو دا به همیشه په اکویلیبریم کې وي دا اکویلیبریم باندې ډسټرب کیږي خو که فرض کا زه اوس کنسنټریشن اف ریاکشن دا ریاکشن زه راواخلم د دې کنسنټریشن څه کما سیوا کم د دې مقدار سیوا کما
او یا زه داسې چلو کما چې زه د پراډکټ مقدار سیوا کما نو اوس خو ما رول چینج کو مخکې ما دا داسې ویل چې کنسنټریشن اف ریکټین اینڈ کنسنټریشن اف پراډکټس دا بس کانسټنټ وي سیم به وي که فرض که سیم وي نو اکویلیبریم به همیشه اسټابلیش وي اکویلیبریم به همیشه وي خو که فرض که زه دا ریکټین سیوا کوم یا دا پراډکټ سیوا کوم بیا به څه چل کېږي فار ایگزامپل ما ریکټین سیوا کو نو ریکټین سیوا شو پراډکټ څه شو پراډکټس زموږ سره کم شو نو چې کله پراډکټس کم شو نو بیا به ریکټین نورم میلاویږي چې پراډکټ جوړ کړي یعنی د دې خبرې مقصد دا دی چې دا کم ریکشن ما لیکلی دی نو دا ریکشن کې به دا سیسټم بیا هم داسې وایي چې آیا زه اکویلیبریم دا ریکشن به داسې وایي چې زه اکویلیبریم اسټابلیش کړم نو چې اکویلیبریم زه گین کړم د اکویلیبریم د گین کولو لپاره به څه ضرورت وي ځکه چې دلته دا ریکشن سیوا دي نو دا ریکشن به څه کېږي کمباین کېږي پراډکټ به جوړوي نو چې کله د دې دواړو سپیډ یو شان شو نو بیا به هم equilibrium establish کی یا فار ایگزامپل د دې خبرې مقصد دا دی ریکشن ما سیوا کړو نو چې ریکشن سیوا کو د دې خبرې مقصد دا شو چې پراډکټس به نورم جوړیږي نو چې پراډکټس نور جوړیږي equilibrium خو ډسټرب شو نو دا سیوا بیا equilibrium ډسټرب کی نو چې equilibrium ډسټرب شو نو دا ریکشن به بیا په فارورډ ډایریکشن کې ځي ځکه چې زموږ سره ریکټین دغه کم کنسنټریشن و د دې ریکټین کنسنټریشن سیوا شو خو که فرض که اوس د پراډکټ کنسنټریشن موږ سیوا کوو نو چې د پراډکټ کنسنټریشن سیوا شي نو څه چل به کېږي دا سیسټم به بیا دا ریکشن به بیا اکویلیبریم اسټابلیش کوي اکویلیبریم به گین کوي نو چې کله اکویلیبریم گین کوي دا پراډکټس به کنورټ کېږي دوباره ریکشن ته نو بیا به اکویلیبریم څه کوي گین کوي نو بیا به دا ریکشن څه وي بیا به ریورس ریکشن یا بیکورډ ډایریکشن کې به ځي ځکه چې پراډکټ سیوا دی ریکټین څه دي زمونږ سره یو پرنسپل دی هغه پرنسپل ته موږ لیچارډ لیر پرنسپل وایو هغه پرنسپل داسې وایي که فرض که زمونږ سره یو سیسټم وي او په هغه سیسټم کې اکویلیبریم اسټابلیش وي نو چې اکویلیبریم اسټابلیش وي او په دې سیسټم کې موږ سره ډسټربنس پیدا کوو هر قسم ډسټربنس پیدا کوو یعنی په دې 5 خبرې چې ما تاسو لیکلي په دې خبرو کې پکې موږ په هر یو خبره کې موږ ډسټربنس پیدا کوو نو چې ډسټربنس موږ پیدا کو څه ټایم بعد دغه پرنسپل وایي چې څه ټایم بعد به د سیسټم اکویلیبریم گین کوي نو هغه خبرې موږ دلته ریپیټ کوو فرست پوینټ باندې پوه شئ چې کنسنټریشن سیوا و نو څه چل به کېږي او چې کنسنټریشن کانسټنټ و نو څه چل به کېږي که فرض کا کنسنټریشن کم و او دا سیوا و چې دا کم و دا سیوا و نو بیرته به دې طرف ته راځي که فرض کا ریکشن سیوا و دا کم و بیرته به هغه طرف ته ځي equilibrium establish کی سیکنډ نمبر پوینټ څه شری پریشر اف ا سیستم دا کم سیستم چې موږ راغسري فار ایگزامپل ما داسې یو سیستم راغسري او دا زموږ سره کلوز سیستم دی د دې لپاره داسې کور باندې داسې کلوز دی ٹھیک شو ها نو چې داسې کلوز دی په دې ځای کې دا ریاکشن کیږي دا ریاکشن ما راغسري دا ریاکشن پکې کیږي د ریاکشن نه پروډکټس جوړیږي او د پروډکټس نه بیرته دوباره ریاکشن جوړیږي نو چې کله ریاکشن جوړیږي په دې باندې زه پریشر اپلای کوم نو چې کله په دې باندې پریشر اپلای کو فار ایگزامپل دا کور دی دا کور باندې ما پریشر اپلای کو دا کور ما دلته لاندې راوځو نو به دا کم اکویلیبریم چې کم دی په دې ریاکشن کې چې دا کم اکویلیبریم گین شو په دې سیستم کې چې دا کم ریاکشن دغه په اکویلیبریم فارم کې وو نو دا به څه کېږي دا به ډسټرب کېږي د پریشر د وجې نه هم زموږ سره ډسټرب کېږي چې کله موږ په یو څیز باندې پریشر اپلای کوو نو د پریشر اپلای کولو سره سره دغه څیز والیوم کمیږي نو چې کله والیوم کمیږي په سیستم کې چې دننه څه موجود وي نو په هغې کې به ډسټربنس پیدا کېږي نو دې د وجې نه هم ډسټربنس پیدا کېږي خو موږ به ټمپریچر پریشر به موږ کانسټنټ ساتو چې کله موږ پریشر کانسټنټ ساتو نو څه چل به کېږي اکویلیبریم به اسټابلیش وي اکویلیبریم به قایم وي په اکویلیبریم کې به فرق نه راځي Third number point داسې دی temperature of a system 4 number دی volume of a system temperature of a system یا volume of a system دا کوم سیستم چې ما راغستی دی په دې سیستم په ټمپریچر کې د دې سیستم په دغه کې به څه ټمپریچر کې به هم موږ چینج نه راولو څنګه که فرض کړه دې په ټمپریچر کې موږ چینج راوستو نو دا خبره ذهن کې راوي چې د ټمپریچر سره سره د مالیکولو په منځ کې چې کوم دغه باندې هغه به سیوا کېږي یعنی کوم ریاکشن دی هغه به ورو کمیږي ځکه چې باند لینث په سیوا کېږي نو چې کله دا ریاکشن ورو کمیږي ځکه لکه زه درته یو خبره وکړم فار ایگزامپل دلته یو سیستم دی پای کې ریاکشن سٹارټ دی نو چې ریاکشن سٹارټ دی موږ له هیټ ورکوو موږ له ټمپریچر ورکوو نو دغه ټمپریچر سره سره به هغې چې کوم مالیکول دي هغه به ډسټرب کېږي په دې ریاکشن کې کوم پراډکټس دي کوم ریاکشن دی هغه کې به ډسټربنس پیدا کېږي
نو دا ډیسټربنس موږ وایو چې نه پیدا کېږي نو څه چل به کوو نو موږ به داسې چل کوو چې دا کم ټمپریچر او کم والیوم موږ راغستلی دغه دواړه ټمپریچر او دا والیوم به موږ دواړه کانسټنټ ساتو داسې به نه کوو چې والیوم به موږ یا کمو یا به سیوا کوو کله به یې کمو کله به یې سیوا کوو نه چې کله والیوم او ټمپریچر کله موږ کمو او سیوا کوو نو په دې سیسټم کې چې زموږ سره کم ریاکشن سټارټ دی او هغه ریاکشن په اکویلیبریم فارم کې دی نو دا به ډسټرب کېږي چې کله موږ دا ټول کانسټنټ وساتو هله به اکویلیبریم څه کېږي کانسټنټ وي ٹھیک شو اکویلیبریم کې فرق نه راځي اکویلیبریم به همیشه اسټابلیش وي بیا لاس نمبر زموږ سره څه شي کیټالیست نو که فرض کا دا ریاکشن سټارټ او دې ته موږ کیټالیست ورواچو نو کیټالیست څه چل کوي دا د ریاکشن هغه نیچر چینج کوي د ریاکشن نیچر څنګه چینج کوي فرض کا داسې ریاکشن هم څه که فرض کا موږ ته کیټالیست ورواچو نو هغه ریاکشن کیټالیست کې سلو کی داسې ریاکشن هم شته که فرض کا موږ کیټالیست یو ریاکشن ته ورواچو نو هغه ریاکشن چې سلو وي نو دی تیز کی د دې خبرې مقصد دا دی چې they alter the change of reaction دا کیټالیست الټر کوي چینج کوي د چا د دې دغه ریاکشن چې کوم سپیډ دی په دې باندې اثر پرې باسي یا به څه کوي یا به تیزی او یا به کموي نو که فرض که هر څه موږ کانسټنټ وساتو په دې ځای کې به څه چل کېږي په دې ځای کې به اکویلیبریم زموږ سره څه وي کانسټنټ وي یا زه داسې خبره هم کولی شم که فار ایگزامپل زموږ سره یو ریاکشن سټارټ دی او ریاکشن کله فرض که سټارټ وي موږ ته کله کیټالیست چینج کوو را چینج کوو نو څه پته لګي که فرض که موږ یو کیټالیست راواخلو او هغه کیټالیست باندې دا ریاکشن سلو کېږي نو بیا به اکویلیبریم په یو سټیج کې که فرض که اوس ورته موږ بل کیټالیست ورواچو کېدای شي ریاکشن نور هم په سپیډ اپ کړي نو دا اکویلیبریم څه شي دا اکویلیبریم به زموږ سره بیا ډسټرب کړي نو دا ټول به موږ کانسټنټ ساتو چې دا ټول کله کانسټنټ وساتو د اکویلیبریم کې فرق نه لري اولنۍ دوه خبرې یاد ساتئ چې ریورسیبل ریاکشن اینڈ کلوز سیسټم او دا څه د کنډیشن اف اکویلیبریم د کنډیشن اف اکویلیبریم نه بعد زمون سره یو بل ټرم راځي هغه ټرم ته موږ وایو اکویلیبریم کانسټنټ اکویلیبریم کانسټنټ موږ ډینوټ کوو یعنی دا ابریویشن دا سره چې کیسی نه د کینا اکویلیبریم کانسټنټ او د سی نه زموږ سره څه شی دی د سی نه زموږ سره کنسنټریشن ٹھیک شو اکویلیبریم کانسټنټ د کې نه اکویلیبریم کانسټنټ او د سی نه څه شی دی د سی نه کنسنټریشن ها اوس اکویلیبریم کانسټنټ موږ څه ته وایو اکویلیبریم کانسټنټ اول ځان په پښتو کې پوهی کې بیا ډیفینیشن طرف ته راځم اکویلیبریم کانسټنټ موږ دې ته وایو سمپل دا یو ریشو ده د چا ترمنځ ریشو ده د ریاکشن او د پروډکټ ترمنځ یو ریشو ده نو دغه ریشو ته موږ څه وایو دغه ریشو ته موږ کیسی وایو سمپل ورډ کې یا ته اکویلیبریم کانسټنټ وته وایو که فرض که څوک دنه تاسو کې چې کانسټنټ خو موږ په داسې لیکو کانسټنټ من خو داسې لیکو نو په دې ځای کې دا کې ولې لیکلې نو دا خبره ذهن کې کېده په خوا به چې کوم کانسټنټ نو هغه په کې باندې لیکلو رائټ کېدو نو نن سبا کانسټنټ خو موږ په سی باندې لیکو نو هغه په خوانه کې را روان دي نو ځکه دا کانسټنټ په کې باندې لیکلې ٹھیک شو ها اوس د کیسی ډیفینیشن طرف ته راځو موږ خو د په پښتو کې دا ویل چې دا د ریاکشن او د پروډکټس دا څه شی دی یو ریشو ده اوس د دې ډیفینیشن طرف ته راځو چې آیا د کیسی ډیفینیشن به موږ څنګه کوو او بیا به داسې یو جنرال ریاکشن اخلو یا به داسې کوو یا به دا ریاکشن موږ اخلو چې د دې ریاکشن د لپاره به موږ کیسی موږ څنګه ډیرایو کوو دا ډیر انتهایی پوینټ دی دا ډیر انتهایی ټاپک دی د بورډ لپاره په دې پریویس چې کوم بورډ په کې هم دی یو کوېسچن تراغله په شارټ کوېسچن کې ها اوس د دې ډیفینیشن دا څه دی د ریشو اف د پروډکټس اف د کنسنټریشن د ریشو دې ته څه وایي دې ته وایي ریشو د ریشو اف د پروډکټ دا پروډکټ ٹھیک شو دا پروډکټس دي دا ریاکشن دي د څه شي د پروډکټ کنسنټریشن د پروډکټس چې کوم کنسنټریشن دی د دې ریشو د ریشو اف د پروډکټ کنسنټریشن اف د پروډکټ ټو د پروډکټ of the concentration of the reaction at equilibrium state د دې خبرې مقصد دا دی د دې ډیفینیشن مقصد دا دی چې موږ به ریشو اخلو دا زموږ سره برسري دا زموږ سره پروډکټس دي همیشه ګورئ دا خبره ذهن کې کېده وي که فرض که تاسو ته وایي چې څوک درته وایي چې کیس ولیکئ نو چې کیس ته د یو ریاکشن دپاره لیکئ نو پروډکټس به بره لیکئ پروډکټس به څه لیکئ برابر لیکئ او ریاکشن به څه لیکئ ریاکشن به لاندې لیکئ دا یو اهم پوینټ په دې کې
یا ساتي ریکشن باندې لیکي د دې خبرې مقصد دا دی میتھمیټکس کې موږ دا بر دی بر ته موږ وایو نامینیټر وایو او د لاندې ته ډي نامینیټر وایو نو نامینیټر کې به موږ څه لیکو پروډکټس لیکو او په ډي نامینیټر کې به موږ ریکشنز لیکو ها اوس بل خبره ذهن کې کېده وي چې ما په دې دغه کې بار بار پروډکټس استعمال کو دغه غوړي د ریشو اف د پروډکټس اف د کنسنټریشن اف د پروډکټس دغه ګوره د ratio of the products وای د ratio of the products دا ratio دا د products د چا د products دا product استعمال شوی دی د ضرب لپاره د دې خبرې مقصد دا دی چې دا ratio دا څه شي دا کیسي یو ratio دا ratio مونږ په دې باندې ځایو د دوه یعنی دا ریاکشن دی دا products دي د دې دوه په خپل منځ کې products دی کنه د products mean multiplication products mean ضرب نو دې دوه په خپل منځ کې ضرب دی کنه نو دا اولنې products د سره پر راغی د ملټیپلیکیشن لپاره راغی د ضرب لپاره راغی نو دا وی ریشو دا د products دا وګورئ د یو ریشو دی د products دا هم products دی او دا هم products دی products means دا اولنې products means ضرب ها بیا د چا کنسنټریشن د هغه کنسنټریشن چې کم زمون سره products دي د دې دوه چې کم ضرب دی او د دې دوه چې کم کنسنټریشن دی او بیا د دې دوه چې په خپل منځ کې کم ضرب دی او د دې کنسنټریشن دی نو د دې ریاکشن دا زموږ سره ریاکشن دی دا زموږ سره پروډکټس په خپل منځ کې کنسنټریشن او ضرب یې چې موږ کو نو د دې دوه هم په خپل منځ کې کنسنټریشن او ضرب یې موږ کو د دې دوه یعنی د دې پروډکټس او د دې پروډکټس چې کم کنسنټریشن دی او د ریاکشن چې کم کنسنټریشن دی په یو ځای کمباینلی نو دې ته به موږ سوال دې ته موږ کیسي وایي یعنی ایکویلیبریم کانسټنټ بته ها ایکویلیبریم کانسټنټ که فار ایگزامپل تاسو له څوک داسې یو ریاکشن درکړي چې آیا په دې ریاکشن دپاره به تاسو ایکویلیبریم کانسټنټ څنګه لیکئ نو دا زموږ سره یو ریاکشن دی ما تاسو ته دا خبره کړې وه په لا اف ماس ایکشن کې یا په لا اف میس ایکشن کې ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې زموږ سره کم یو کوپیشنټ وي هغه کوپیشنټ به څه ته ځي پاور ته ځي نو په دې ځای کې دا ریاکشن ته وګورئ زه به صرف جنرال یو دا ریاکشن واخلم که فرض که تاسو له څوک یو ریاکشن درکړي چې آیا دا ریاکشن واخله د دې لپاره کیسې معلوم کو آیا د دې څه یونټ شته که نشته نو تاسو به یې څنګه معلوموئ نو دا زموږ سره یو ریاکشن دی دا ریاکشن دی دا پروډکټس دي اول زموږ سره دا پروډکټس دي پروډکټس ما تاسو ته ویلي چې چېرته به یې لیکئ پروډکټس به لیکئ دویم خبره دا ده زموږ سره دا ریاکشن دی ریاکشن به موږ څه لیکو لاندې لیکو نو اوس که فرض که دا موږ لیکو نو دا به لیکو څنګه موږ کیسې به ولیکي زموږ سره پروډکټ څه دي زموږ سره پروډکټ دي 2NH3 دی کنه دی نو NH3 دلته ولیکئ او دا داسې په دې سکویر بریکټ کې بند کړئ او د پاسه چې کم کوپیشنټ دی هغه به چېرته لاړ شي هغه به د پاسه پې ولیکئ داسې د پاسې دا کوپیشنټ چې کم دی دا پې داسې د پاسه ولیکئ ټیک شو ها دا موږ پروډکټس ولیکو برم پروډکټس ولیکو لاندې ریاکشن ولیکئ نو ریاکشن کې زموږ سره څه شی N2 دی ولې دا خبره ذهن کې کېده وي چې کم کوپیشنټ دی هغه به بری لیکئ هسې نه چې تاسو دا 2 بره ولیکئ دا 2 نو صرف دا کوپیشنټ به بری لیکئ دا هم کوپیشنټ دی او دا هم کوپیشنټ دی دا به صرف پاور ته خیږي نور چې دا کم 2 دی یا دا 2 دی یا دا 3 دی دا به نه خیږي صرف دا کوپیشنټ به خیږي ټیک شو ها اوس بیا زموږ سره سره 3H2 دی کنه نو H2 په خپل ځای باندې ولګوه او 3 چې کوم کوپیشنټ دی نو دا پاور ته وخیږي دا زموږ سره څه شو د دې ریاکشن دپاره زموږ سره ایکویلیبریم کانسټنټ شو ها د دې ریاکشن دپاره ایکویلیبریم کانسټنټ شو نو اوس په دې ریاکشن دپاره ایکویلیبریم کانسټنټ یعنی یونټس به موږ څنګه راوباسو یونټس به موږ داسې راوباسو که زموږ سره هر څومره ریاکشن وي که نایټروجن وي که هر څه وي که هایډروجن وي که NH3 وي که هر قسمه ریاکشن وي نو فار ایگزامپل دی خو ګوره دلته NH3 دی که نه د دې NH3 دپاره به موږ څه لیکو مول پر ډي ام کیوب به لیکو څه به لیکو مول پر ډي ام کیوب څه به لیکو مول پر ډي ام کیوب ٹھیک شو ها مول پر ډي ام کیوب مو لیکو د قشان په بریکټ کې بان کا خو د پاسه پیسه ولګاو سکویر ولګاو یا د سچل بزو کما چې د سکویر مقصد دا دی چې د سیس 2 پیر دی ٹھیک شو نو د دې لپاره به موږ څه ولیکو مول پر ډي ام کیوب ولیکو او د بل لپاره به هم مول پر ډي ام کیوب ولیکو ځکه چې دا سکویر دی نو څه شو مول پر ډي ام کیوب ٹھیک شو ها ډیوایډ بای پروډکټ شو ها چې پروډکټ شو ریاکشن پاتې شو نه نو د دې لپاره هم مول پر ډي ام کیوب ولیکا څه شو مول پر ډي ام کیوب مول پر ډي ام کیوب -3 ها دا بریکټ بند شو اوس د دې شو د دې لپاره هم مول پر ډي ام کیوب ولیکا د دې نایټروجن که هر څومره کدل ته کې د هر سوي دغه لپاره به موږ مول پر ډي ام کیوب لیکو خو پاور به خپل لیکو ٹھیک شو ها اوس د دې په ځای باندې مول پر هم ډي ام کیوب لیکما مول پر ډي ام کیوب مې ولیکو خو د پاسه په پاور څه شری
دا پاسه په پاور 3 دی ټیک شو دا پاسه په پاور 3 وکړه. اوس زه تاسو ته یو خبره کوم چې لاندې زمونږ سره څلور دي لکه درې دا شو ایو دا شو څلور شو بره زمونږ سره څو دي بره زمونږ سره دوه دي نو زه داسې لیکلی شم بره زمونږ سره دوه دي او لاندې څلور دي نو زه داسې لیکلی شم چې دا دواړه څه شي دا دواړه کټ شو او د دې نه دا 3 کټ شو صرف دقه دوه پاتې شو لاندې څلور دي درې هغه دي یو دا څلور شو او بره دوه دي دغه دواړه کټ شو لاندې دا دوه پاتې شو. نو په کیسي دپاره د کې دا یو ریکشن دی د دې لپاره به کیسي داسې راوباسي او یونټس اوس د دې لپاره به موږ یونټس څنګه راوباسو د هر یو لپاره به مول پر ډیم کیوب مول پر ډیم کیوب مول پر ډیم کیوب لیکو د پاسه چې په سکویر به لیکو چې د پاسه په کیوب به لیکو. ها نو چې دا دواړه کټ شو نو چې دا بره وخیږي نو څه شی پاتې شي داسې پاتې شي مول ډیم کیوب شو ٹھیک شو. ها بیا زمونږ سره دا بل هم څه شو یا مول پر ډیم کیوب او مول پر ډیم کیوب نو پلس مول پر ډیم کیوب مول پر ډیم کیوب مول پر ډیم کیوب سکویر نو دای زموږ سره راغی دای زموږ سره یونټ راغی. یا بل یو ریاکشن ولیکم دا یو ریاکشن دی زموږ سره هایدروجن دی دا ریاکشن کوي د ایودین سره نو چې کله ریاکشن وکي دا زموږ سره ریورسیبل ریاکشن دی نو دا ریاکشن چې کوي نو 2HI به جوړي نو چې کله 2HI جوړي اوس د دې لپاره مونږ کیسي به څنګه لیکو دغه وګورئ کیسي ولیکئ ٹھیک شو. دا زموږ سره ریاکشن دي نو ریاکشن به لاندې لیکو پراډکټس به بره لیکو نو پراډکټ زموږ سره څه شی دی هایدروجن دی او آی دی که نه دی خو دلته زموږ سره د دې 2 کوفیشنټ دی نو چې 2 کوفیشنټ دی 2 پې دپاسه ولیکه. ښه اوس د دې مخې ته هم کوفیشنټ 1 شته د دې مخې ته هم 1 شته خو که 1 ته ولیکې او که 1 نه لیکې څه پرابلم نه کوي خو 2 او 3 او 4 دا به خامخا لیکئ. ښه اوس زموږ سره هایدروجن دی H2 دی ها بیا زموږ سره څه شی دی I2 دی نو دا پسې وصول کوي ٹھیک شو. نو دا زموږ سره ایکویلیبریم د دې ریاکشن لپاره ایکویلیبریم کانسټنټ ایکسپریشن شو ٹھیک شو. ها اوس د دې به موږ یونټ څنګه راوباسو یونټ هغه شان چل بیا وکړئ د لپاره ولیکئ مول پر ډیم کیوب مول پر ډیم کیوب مول پر ډیم کیوب دی خو د پاسه په څه شی دی د پاسه په دلته دا سکویر دی د پاسه په سکویر وکړئ د دې لپاره هم مول پر ډیم کیوب دی وګوره دومره آسان دی مول پر ډیم کیوب دا اکثر په شارټ کوېسچن کې راشي ډېر په اسانه به یې لیکئ ټیک ده مول پر ډیم کیوب ها او د بل دپاره هم ولیکئ مول پر ډي ایم کیوب. ها چې مول پر ډیم کیوب دی ولیکو ها اوس بره هم دوه دي نه سکویر دی سکویر مقصد دا دی چې دا دوه پیر دی دا هم دوه دي او لاندې هم دوه دي نو دا دواړه کټ شو د دې دواړو سره نو په کیسي کې بیا د دې یونټس بیا نشي راوړي فرض کړئ داسې واخلي نو د دې یونټس بیا نشته نو د دې یونټ څه شي یونټ که فرض کړئ ورته ولیکي نو د دې یونټ 0 دی انسر یې 0 دی یونټ پکې نشته ٹھیک شو. نو دا زموږ سره څه ایکویلیبریم کانسټنټ بیا به انشاءالله په بل لیکچر کې به داسې وایو چې ایکویلیبریم کانسټنټ ډیفرنٹ په څه باندې کوي یعنې که ایکویلیبریم کانسټنټ سیوا نو څه چل به کېږي او که ایکویلیبریم کانسټنټ کم نو څه چل به کېږي دا خبرې به انشاءالله بیا په نیکسټ لیکچر کې